कमथल الذी यनइक़ बिमा ला यस्मअ इल्ला दुआअ व निदा। सिर्फ बलना और चग़ औरी कोई गिना چې دې سوی او منسو. دا مثال د هغه کافرو بیانېږي چې هغې خپل پلار نیکه او مشرانو پسې روان دي بې دلیله، او د دې مشران اگر که جاهل او اگر که بې علم او اگر که بې عمل او دی بیا هم هغې پسې روان دي داسې دي لکه کاڼه ړانده او ګونګیان. ومثل الذین کفروا مثال د هغه چا چې کافر دي کمثل الذی پشان د هغه سړي ینعق چې چغې وي اواز کوي بما لا یسمعو داسې اواز کوي چې ناوري الا مگر دعاء بلنا و نداء او جواب. مثال د هغه چا چې کافر دي پشان د هغه سړي چې چغې ورته وایي دي ناوري مگر بلنه او چغه اوري. صم بکم عمی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي فهم لا یعقلون د عقل نه کار نه اخلي. کصم کبکم کعمی پشان د کانو وړاندو ګویان فهم لا یعقلون نه پوهیږي. لکه شپنکې بیزو ته کچې کچې کوي یا یو سړی خرو ته خرو ګرو کوي نو دی اوس نه پوهیږي چې دی مونږ ته څه بیان ورته کېږي او دی ځان نه پوه کوي فایده ترې نه اخلي چې ځان پوه کړو دا سړی مونږ ته څه وایي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کلوا خورئ من طیبات پاک ما هغه رزقناکم چې ما درکړي دي واشکروا لله او شکر ادا کوي خاص د الله ان کنتم ایاه تعبدون کای تاسو خاص د الله بندگی کوونکی. کله الله بندگی کوي نو د الله رزق او خوراک خورای پاک حلال صاف او د الله شکر ادا کوي. د شرک فعلی رد کوي. مخکې دا بیان کړی و چې شرک په دوه قسمه دی شرک عملی او شرک فعلی. شرک عملی دا جبه سره کېږي قولی او لسانی ورته هم وي او بل شرک فعلی دی چې یو سړی کار د شرک کوي د غیر الله منښت کوي د غیر الله نظر نیاز ورکوي چې دې مانه خوشحاله شي راضي شي زما کار جوړ شي یا پزان یو شی بندي دې چرګ بانګ وي دا ما حرام شو دا نه خورم. الله چې کوم شی حلال کړی دی هغه پزان حرامول یا الله یو شی حرام کړی دی هغه پزان حلالول دا ناروا دي. نو کوم شیزونه چې الله حلال کړی دي پاک دي هغه خورای او د الله شکر ادا کوي او کوم شیزونه چې الله حرام کړی دي هغه حرام وګڼئ. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. انما حصر دی او حصر کلی نه دی حصر اضافی دی یعنی صرف دا سلور چیزونه حرام نه دي نور هم ګڼ چیزونه شته دي چې حرام دي قرآن بیان کړی دي احادیث کې راغلي دي خدا سلور دا نه دي. انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام دی پتا سو باندې مردار والدم او وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما او هغه شی
او حلا چې आवाज وکړي شي به پاغي سرا لغیر الله د پاره د غیر الله انما حرم علیکم المیتۃ مردار پتا سو حرام دی یو ډنګر دی ساورې دی ذبح شرعی و نشوا نو دې مردار دی حرام دی یا اور وخت یا بل ډنګر وو دې مړ شو مردار شو یا خفیا شو نو د خوراک منه دی دا حرام دی ته مردار والدم او بیدون کی وینا دا هم حرام دی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر خنزیر خو ټول حرام دی داغه ویخته داغه سرمن داغه چربی داغه نخونه هغه ته ویل کېږي نجس العين داغه یو شی حرام دی وخه ذکر کړه چې په ډنګر کې اصل شی خوراک د وخه دی نور خو طبعا راځي چربی شو اډو کې شو دا ور سره راځي نو ذکر د وخه المیتۃ مردار کم شی چې مردار شو د دې خوراک اوس منه ده او حدیث کی راضی احلت لنا المیتتان السمك والجراد ہر قسم مردار حرام نے ما سوا د دونا یو مې یو مولف د مې حلالو نشته نه د مولف حلالو شته دا دو مردار دا سړي چې دا حلال دي روا دي اگر که مېته دي مې خو مرداري مړي دا سو بلالي ګنا حدیث کې د دې استثناء راغلی او حلت لنا المیتتان السمك والجراد او دارنګي وینا بيدون کی وینا حرام نه خو چې کوم وینا گاړه شو ټینګ شو د دې یو استثناء ده لکه کلیجی او تورې ورته کلیجی او تورې پړبوس داو وینا ده خدا بيدون کی وینا نه رزق حلال ده د دې استثناء راغلی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرام دی تاسو باندې مردار وینا بيدون کی او وها د خنزیر وما او هغشی او حلا چې आवाज وکړې شو به بدیشي لغیر الله د پاره د غیر الله قران کریم کی دا آیت سلور ځله راغلی یو بقره کی یو آل یو انعام کی یو مائده کی یو سورہ نحل وما اهل به لغیر الله او کلوی وما اهل لغیر الله به د دې سلور تفسیر دي سلور معنی وما اهل به لغیر الله هغه شی چې د غیر الله په نوم ذبح کړی شو نو دا حرام شو کم شی چې د غیر الله په نوم حلال کړی شو په وخت د ذبح په دې معنی د الله نوم وانه غسته شو بسم الله الله اکبر په ونو ویلې شو نو دا شی مردار دی حرام یو معنی ده دویمه معنی وما اهل به لغیر الله یو شی حلال دی باقی د الله نوم ویلې شو لیکن دې نظر د غیر الله شو وما اهل به لغیر الله هر هغه شی چې په وخت ذبح کې باقی نظر د غیر الله او شو نو دی حرام شو دریم معنا وما هر هغه شی که شکرانی دی که پراټی دی که حلواګانی دی که پای دی که وړی دی که ماسته دی که غوښه ده که ګډ دی که بیزه ده که هر شی دی هر هغه شی چې پاغي د غیر الله نوم واغسته شو نو دی حرام شو سلورم وما او هغه خبره هغه کلمه چې اوچته کړې شو د پاره د غیر الله نو دغه خبره هم حرام ده
سلور معنی شو کم شی چې د غیر الله په نوم حلال کړی شو دی حرام دی کم شی چې د غیر الله د لپاره نظر کړی شو دی حرام شو کمی شکرانی کم شیونه چې غیر الله نوم باغې واغستې شو دا حرام شو او کوم خبره چې د غیر الله د لپاره وشوه چې دا شی د غیر الله شو نو دا خبره هم حرام شو سلور معنی شو دې تفصیل منور سورہ مائده کې ان شاء الله راځي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أهل دا احلال نه دی احلال به لکه رفع الصوت आवाज پورته کول لکه کله چې سپوږمۍ ښکارا شي نو خلک چغې کوي چې هغه د سپوږمۍ ته هم هلال وي حرام دی پتا سو مردان وینا بیدون کی وخد خنزیر او هغه شی چې आवाज شو پاغي د غیر الله فمن استر نسوک چې ناچار شو سوک چې مجبور شو فمن استر د چا چې حاجت شو دی مردار تا یا دی ویني تا یا وخت د خنزیر تا یا هر هغه شی چې د غیر الله د لپاره مقرر شو فمن استر نسوک چې مجبور شو غیر باغ ولا عاد دا دو شرطونه غیر باغ چې دینا فرمانی کوونکی نه غیر باغ زیاده کوونکی نه ولا عاد ند حدنا تیر وتونکی نه فلا اثم علیه نشته سګنا پد باندې یو سړی سخت مجبور شو د وجې د لوګي او حلال شي بیا نه مومي اوس مردار دی وخت د خنزیر دا یا شراب دی یا بل یو حرام شی دی اوس کدا شی نو خوري نو دی بری نو الله وی په وخت د ضرورت کې مجبورۍ کې دا حرام شی ته وړل شي او څومره بخري غیر باغین یو دا چې ستا ورته ضرورتي بے ضرورت باندې خوري غیر باغین معنی دا دا چې ستا ورته ضرورتي نو دا شی لګ اخرى بے ضرورت ای اخرى او ولا عاد په قدر د ضرورت اخرى دا سنا چې خېټه بیډه کې ځان سره پورته ومې سي دا باندې غیر باغ ولا عاد غیر باغ چې دې نافرمانی کوونکې نه زیاته کوونکې نه ضرورت موافق شی وکړي ولا عاد او د حد نه تیروزي ځان سره پورته نه وړي نه په خېټه ډګي یا غیر باغ دې کې نه خون او مزین اخلي خپل ضرورت پوره کوي ولا عاد او ځان سره تلې کې هم نه وړي نو کدا کار یو کو فلا اثم علیه نو دمن هیڅ ګناه نشته یو سړی بری مجبور دی حاجتمند دی ضرورتمند دی حلال شی نه مومي کدا مردار نخوري دا وغه د خنزیر نخوري نو هلاکت تزي نو دا هلاکت نزان بچول فرض دی نو مردار اخرى کله اخرى غیر باغ ولا عاد نافرمانی پکې مکوا د حد نه مدي روزه په قدر ضرورت او په وخت ضرورت دا شی اخرى او خپل ضرورت چې کله پوره کو نو پتا باندې هیڅ قسم ګناه نشته ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی الله به معاف اوس بعض خلک فمن استر یو سړی امریکا کې پاتې کیږي جرمن جاپان یورپ کې استرالیا کې الته حلال هغه نه نو دیوی موږ مجبور یو کله د خنزیر غوښه خوري کله د بل شي غوښه خوري کله شراب څښي کله یو کله بل او دا آیت استدلال کې پیش کی چې فمن استر موږ مجبور یو نو فمن استر دا معنی نه ده ته مجبور نه ځان لا پي واخلا اگای واخلا یا ویزا په خپل لاس حلاله کا په خپل بیا یې وکړه نو که یو سړی بار مون کې پاتې کېږي او دی حرام مردار شي خوري نو دله روانه دي دا حرام دي ناجایز دي ان الذين يكتمون يقينا هغه څوک چې پټوي ما هغه انزل الله چې الله را لګلي دي من الكتاب قرآن
कुरान पढ़े, मसला पढ़े, हदीस पढ़े, सुन्नत पढ़े। वयश्तरूना अखली बिही पदी थमनन कलीला, दुनिया लगा पैसे लगे। उलाइका दहा कसान दी मा यकुलूना चिन्नखुरी फी बुतूनिहिम बखेट वखुलु के इल्लन्नार मगर ऊर द जहन्नम, खेट द जहन्नम ऊर वर्दी। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु खबरी वौन की दी सर अल्लाह यौमल क़ियामती परस द क़ियामत। वला युज़क्कीहिम न मदीना न पाकी। वलहुम अज़ाबुन अलीम दीनन आज़ाब दे दर्द उनके। उलाइका लदीना दहा कसान दे इश्तरऊ ज़लालता चिदी ख्वा पकड़िदा गुमराही बिलहुदा व बदल द हिदायत के। वल अज़ाबा और द जहन्नम बिलमग़फ़िरति व बदल द बखान के। फमा अस्बरहुम अलन्नार सुलवे सबर दे ददी पोर बांधे। यौ सड़े ची गुमराही आखली हिदायत प्रीदी, बिदअत आखली सुन्नत प्रीदी, शिर्क आखली दीन और इस्लाम प्रीदी और अजाब द जहन्नम खोखी और जन्नत और बखन प्रीदी तो सुमर लुई सबरनाक दे बहुत द जहन्नम। दा जुमला ताजुबिया दा। फमा अस्बरहुम अलन्नार सुमर लुई दे सबर को उनके बहुत द जहन्नम। ज़ालिका दाज़का बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताबा ची यकीनन अल्लाह ताला ले दे किताब कुरान बिल हक़ व पूरा बयान दी द पारा ची हक़ सरगंश। व इन्नल लदीना इख्तलफू यकीनन हग़ज़ुब ची इख्तिलाफ की फिल किताबी व कुरान की व किताब की लफ़ी शिक़ाक़िन बईद दी टीम बलरी इख्तिलाफ की बरादरी। फ़ी शिक़ाक़िन बईद बलवी झगड़े की बरादरी। हमारा हर वीडियो दीन का, नमाज का, कुरान का, तबलीग का, ज़िक्र का लाइक करो, शेयर करो अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाओ। कुरान का, अज़ान का, नमाज का वीडियो लाइक क्या करो, शेयर क्या करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह पाक को अपना मोहब्बत दिखाओ ताकि क़यामत तक आपको अजर और सवाब मिले। और गुनाह की वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो उसका आपको गुनाह मिलेगा। अल्लाह पाक सारे दुनिया के मुसलमानों को अपनी दीन के लिए कबूल फरमा। अल्लाह पाक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जो करे अल्लाह पाक उनके दिल के मुरादे अपने गैब से पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।